السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو. امید لرم چې جوړ او روغ باید د صحت جامې به پر تن باندې وي. ته دغه ویډیو وګورئ چې الله تعالی بې شماره او قسم او رنګه مخلوقات پیدا کړي دي. الله تعالی داسې مخلوقات پیدا کړي دي چې د هغه په لیدو سره انسان حیرانیږي. انساني عقل د هغه ادراک هم نشي کولی. او بل خبره دا ده چې الله تعالی ټولو مخلوقات ته څه نه څه شعور ورکړی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې ته یو حیوان ذبح کوئ د هغه په مخ کې بل حیوان مه ذبح کوئ، بل حیوان مه حلالوئ. د دې مانعات راغلی دی. د هغه په وجه سره دغه حیوان ته اذى او تکلیف رسیږي. دا خو څه کوي چې ته یو حیوان د بل حیوان په مخ کې حلالوي، بلکې د چړې د تیرولو هم ممانعت راغلی دی. چاړه به هم د هغه په مخ کې نه تیروي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړی چې صحابي مبارک د پسه پر غاړه باندې پښه ایښې ده او چاړه تیروي. د الله رسول فرمایي چې ایا دغه کار د دې مخکې تا نه دی کړی؟ ایا دا غواړي چې دغه حیوان د حلالولو نه مخکې ذبح کې حلالې کې؟ یعنی پر دغه حیوان باندې د حلالولو تکلیف تیریږي چې په دغه چاړه باندې زه ذبح کېږم او زه ختمېږم. اوس ته دغه یوه ویډیو وګورئ. په دې ویډیو کې یو حیوان دی اوښتی ولاړ دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې بهیږي، اوښکې یې تویېږي، د هغه په مخ کې د هغه بچی حلالېږي. نه باید موږ چې کله حیوانات ذبح کوو یو حیوان د بل په مخ کې نه کو ذبحه، د دغه نه اجتناب او پرهیز وکړو، په دغه سره د بل حیوان ته تکلیف رسیږي.